د مرګ هیبت موسی علیہ السلام خدای پاک ته سوال وکړ چې خدای ته دا مرګ چې راولې په انسان نو څنګه راولې خدای پاک د ملائکو په ذریعه ورته وایي چې د کافر نه یو شان د مجرم نه روح یو شان دلم او د نیک نه بل شان کافر نه چې روح علم د دې داسې مثال لکه د مالوچو د ټوپکي نه چې د غنو دغه راوباسي ډکې نو غنه د غنې څانګه د مالوچو د غنه څوک نشي راوخلی نو ختي پکې بس داسې سختۍ تې روح وباسم یا لکه جمدی چیرلی نه چې سړی سرمن وباسي علا لکړي دیني او سرمن ته وباسي په هغې به څنګه تکلیف تېرېږي یا لکه جمدی مارغه او چرګ چې په ګرم تیلو کې سړی ور وغورځوي جمدی دومره په سختۍ تې روح علم او مسلمان سره چې احسان کوم نو روح ته داسې وباسم لکه د مشک د اوبو ګوډي چې او هغې نه ساس کې د اوبو تویږي نه هغه په اسان او په نرمۍ توځي یا داسې ته وباسم چې د هغه پوزې ته ګلاب نږدې شي نو دی چې هغه بوی راکاږي روح ته قبض شوي یا چې ډېر احسان ورسره کوم نو د جنت منظر ورته وښیم او حورې ورته وښیم چې قشته پکې ښکاري دی دا خوشحالی په هوا په حواس کې اړو په ځان پینې شي او مرګ ته واله د دې وجه نه د دواړو جهانو سردار وایي وی من احب الله احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه وی د چا چې د خدای پیشي خوښی نو د خدای غم خوښي او چې د چا د خدای پیشي نه خوښه دا غم خدای دا هغه نه خوښه نو بیبي ورته وایي او بعضو صحابهو چې صاحب مرګ خدای چا نه دی خوښ پیشي خو پس ته مرګ نه راځي نو کلنا یکره الموت مونږ خو د ټولو مرګ نه دی خوښ وینا د مرګ د خالص مرګ نه مخکې یو وقفه راځي چې دی د دنیا د واپس کېدو نه ختم شي بیا نه واپس کېږي دا وخت کې دی د جنت وویني او حورې وویني او خوشحالۍ وویني نو دی وایي خدایه چې زه هلکې چې دروال ځم نو خدای پاک د ده ملاقات خوښ کړي او کافر چې دغه وخت ته ورسي نو دی هغه عذابونه وویني هغه منظر ورته خدای وښیي نو هیبت پې نورم راشي چې خدای زما خو انجام دا دی چې خدای ما مړ نه کړي د بخاري شریف حدیث دی وی چې دا مړی په کټ پروتي او جنازې وړي خلک نو دی چغې وایي خو هغه چغې انسان او پیریان نه اوري دی وایي چې خرابی یا ویلها این تصبون بها یا کم بختانو کم خوامی وڑے ځکه ده د زنکدن وخت کې لیدلي یا رسم دا مې څه کوی پخپله مې د کندې ته ورځوی او د دوزخ خولې ته مې رسوی او چې مسلمان یې هغه خوشحاله وي وی هلکې مه وړه د دې وجه نه مسله دا ده چې جنازه به زر وړی که نیکي چې د خوشحالۍ ځای ته یې زر ورسوی او که بدي چې دا سپېره د خپلو اوږو نه ښکته وغورځوی یو ځل داسې د بني اسرائیلو نیکان یو مقبره یې قوله مونځ یې وکړه مخکې بیا د خدای نه سوال وکړه خدای یو مړی راته راویښ کړي چې موږ ته خپل حال ووایي خدای کله ناشنا خبرې کوي دا همیشه دا نه کوي ځکه بې ایمان بالغیب نه پاتې کېږي که موږ جنت لیدلی ملایکې م لیدلی دوزخ م لیدلی بې ایمان نه پاتې کېده د مرګ نه پس خو به هر سړی مسلمان یې هغه ایمان نه دی قبول ځکه هغه ولیدل